بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، زموږ په معاشره کې اکثر تاسو به لیدلي وي چې ډېر موضوعات، مسایل یا په تجاویز باندې اکثر دوه رایې وي. څوک د یو رایې په حق کې وي، بعضې د هغې رایې په حق کې نه وي. اکثر به تاسو لیدلی وي چې د یو مسلې دپاره خلک یو تجویز ورکوي، نو هغې سره ډېر خلک اتفاق کوي او ډېر خلک داسې هم وي چې هغې ورسره اتفاق نه کوي. زموږ په معاشره کې اکثر ډېر موضوعات، مسایل یا تجاویز داسې وي چې هغې باندې زموږ خلک یا چې کوم ماهرین وي هغې دوه رایې لري. هغه رایې بعضې وخت چې وي هغه د یو څیز د بهترۍ دپاره وي، نو هغې کې موږ چاته صحیح او غلط خو نشو ویلی. صحیح او د غلط فیصله چې دا همیشه وخت کوي. دا د یو معاشرې دپاره یو ډېره ښه نښه ده چې هغې په منځ کې د خلکو په منځ کې چې د مختلفې رایې وي او هغوی د یو بل د رایې احترام کوي. خو موږ اکثر لیدلی وي چې بعضې وخت موږ معاشره کې وینو چې یو کس وي هغه خپله رایه په بل باندې مسلط کوي، یا داسې یو کس وي چې هغه خپله رایه ډېره داسې ګڼي چې مطلب هغه ټولو کې بهتره ده او دې کې مزید د بهترۍ گنجایش نشته. نو دغه یو غلط سوچ دی. د حوالې سره کوم وګورو، نو د انګریزي ژبه چې ده، نو دې حوالې سره اکثر ډېر خلک دا خبره کوي چې د انګریزي ژبه موږ له زده کول پکار دي. ډېر خلک د دې په حق کې دي، خو ډېر خلک داسې هم دي چې هغوی وایي چې د انګریزي ژبې له دومره اهمیت نه دي ورکول پکار، ځکه چې که دې له موږ اهمیت ورکوو نو زموږ خپله مورنۍ ژبه یا زموږ چې د کوم د ملک ژبه ده هغې اهمیت ورسره کمیږي یا بیا زموږ توجه هغې طرف ته کمیږي. نو لہٰذا زموږ نننی پروګرام دې حوالې سره دی. زموږ د نننی پروګرام میلمه کریم خان صاحب دی چې هغه د انګلیش یو ډېر ښه استاز دی او هغه مختلف کورسز هم پړو کړي دي د انګلیش لینګویج حوالې سره، او په پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان باندې هم د انګلیش لینګویج یو پروګرام کوي، A Roadway to English Language په نوم باندې. هغې خپل مصروفیاتو نه موږ دپاره ټایم وباسو. ټول ناول خو زه د کریم خان صاحب شکریه ادا کوم چې هغې رالو او پروګرام طرف ته بړاندې کیږو. ټول ناول خو کریم خان صاحب زه به غواړم چې تاسو زموږ اوریدونکو ته د ژبې په اهمیت حوالې سره خبره وکړئ چې د ژبې څه اهمیت دی، که هغه هره ژبه وي. سر تھینک یو. ژبه سر د انسان چې کوم چاپېرچل دی، کوم ته چې مونږ د ژوند د تېرولو طریقې وایي، کوم ته چې یو نوم مونږ وایي کلچر. ژبه د کلچر څنګه چې په کلچر کې سر زمونږ لباس دی، زمونږ رهن سهن دی، زمونږ ناسته پاسته ده، زمونږ غم دی، زمونږ ښادي ده، زمونږ د خوشحالۍ او د خفګان هغه اظهار د طریقو دی مختلف. نو دغه کې جي یو ژبه هم ده چې دا د یو قوم د شناخت دی، یو پہچان دی، د کلتور یوه حصه ده. نو د ژبې اهمیت خو سر ډېر زیات دا دی چې په ژبه کې موږ د خپل ځان د لینګویج تاسو ډیفینیشن وګورئ، نو سورس اف ایکسپریشن او میډیم اف کمیونیکیشن دی. د کمیونیکیشن یو میډیم دی، یوه لاره ده د خپل اظهار چې کوم دی، یو ذریعه ده. نو د ژبې خو سر ډېر زیات اهمیت دی، کافي اهمیت د ژبې په حوالې سره دا دی چې ژبه چې کوم دی نو هغه د یو قوم، د یو علاقې، د یو سوسایټي، د کمیونټي، د برادرۍ هغه چې کوم دی نو پہچان دی او د هغې چې کوم دی ریپرزنټیشن کوي سر. او د دې علاوه چې کوم دی سر ژبه چې کوم ده یو قوم چې کوم دی هغه د ژبه پېژندلی کېږي چې څنګه هغې د بعضې تاسو ژبې وګورئ نو بعضې ژبې لټرلی ډېرې ریچ وي، هغه چې کوم دی ډېرې کلچرډ وي، په هغې کې د علم او د انټرټینمنټ او دارنګې د ادب یو لویه ذخیره موجود وي. که تاسو وګورئ نو په یو ژبه کې دومره نالج وي، دومره نالج ټرانسفر شوي وي یا ټرانسلیټ شوي وي، یا د هغې هغه چې کوم هغه فریکوینسي د ژبې ده هغه ډېره زیاته وي. نو د هغې ژبې په وجه باندې هم د هغې قوم پہچان کېږي او د هغې قوم د وقار او د چې کوم دی د هغې د مختلف چې د هغې کوم اتار چړاو دی پته لګي چې دا قوم د تهذیب د کومو مراحل نه تېر شوي، ځکه چې د هغې د ژبې پختګي ښکاري د هغې په هغه انداز کې، د هغې په ویلو کې یا د هغې په تحریر کې. د ژبې دوه فارمز دي، یا د هغې په لیک کې چې کوم دی، په لیکلو کې یا په لوست کې یا چې کوم موږ وایو، نو په هغې کې د هغې هغه چې کوم ریفلیکشن موږ ته ښکاري، نو هغې نه موږ د هغې قوم اندازه لګولی شو چې دا قوم څومره سیولایزډ دی یا څومره ایجوکیټډ دی، یا د کومو مراحلو نه تېر شوي دی، یا دې قوم ته چې ترقي میلاو ده یا زوال میلاو دی. نو په د ژبې په دې کې کم کردار دی، د ژبې په کې سر ولې. نو ژبې سر په دې عقله باندې د ژبې ډېر لوی اهمیت په خپل ځای باندې هغه مسلم دی.
شي. کریم صاحب اکثر موږ دا خبره کوو چې یو ژبه چې وي هغه ستا د کلچر کې څه وي، او کله چې موږ تاریخ وګورو نو تاریخ کې موږ ته دا پته لګي چې یو ملک په بل ملک باندې قابض شوی دی، هغه کولونایز کړی دی یا هغه باندې قبضې کوشش کړی دی، نو هغه الته کې خپل ژبه هم راوستې ده. او د دې ټولو نه غټ ژوندی مثال چې دی زمونږ د سب کانټیننټ بر صغیر چې ورته موږ وایو، په دې کې هم وګورو پاکستان او انډیا کې کو موږ وګورو نو د انګریزي ژبې ډېر زیات زور دی. جی او تاریخي طور باندې د هغې انګریزان چې کله دلته راغله او برټش هغې دلته قبضه وکړه، نو هغې خپله ژبه دلته کې داسې پیوست کړه چې نن موږ اکثر تاسو وینئ نو بس قابلیت هم انګریزي ته وایو او دې ته ډېر زیات اهمیت ورکوو. نو دې حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ دې باندې اکثر د سوشلیست چې دي یا هغه سافت پاور باندې چې څوک خبره کوي یا کلچرل چې موږ وایو چې یلغار شوی دی، هغې حوالې سره چې خبره کېږي نو د ژبې حوالې سره ډېر زیات خبرې کېږي که نه؟ دې حوالې سره تاسو بالکل سر تاسو ښکلی سر کله چې که تاسو ګورئ یو قوم رالګېدلی دی او په بل قوم باندې حمله کړې ده یا قابض شوی دی یا یو قوم که تاسو قوم ګورئ او که تاسو یو سمال کمیونټي واخلئ یو سوسایټي واخلئ چې کوم انفلوئنس شوی دی، نو سر کله چې یو قوم راغلی تاسو د انګریز خبره وکړه، انګریز چې کله دلته کې راغی سر نو هغې یوازې زمونږ جسمونه چې کوم دی نو هغه مغلوب نه کړه، هغې باندې غالب نه شو، صرف هغې زمونږ سوچ چې کوم دی په هغې باندې چې کوم دی هغې غالب راغلل، زمونږ سوچ چې کوم دی هغې لومبۍ ګورې ټارګټ چې کوم دی د هغې صرف جسمانی چې کوم دی غلامي نه ده بلکې ذهني غلامي چې کوم څه ته وایي چې هغه تاسو راونیسي. او د هغې په هکله باندې لینګویج تاسو سره ما وایي چې لینګویج یو زبردست د دې یو رول دی، یو سیګنیفیکنټ رول دی. کله چې لکه یو هغې راغله نو هغې د ځان سره بلا آیډیاز راوړه، یو چې کله یو قوم بل په چا باندې حمله وکړي، یو قوم بل ملک باندې حمله وکړي، څنګه چې تاسو د انګریز خبره وکړه، انګریز دلته کې راغی نو هغې یو پوره سیټ اف رولز سره د سیټ اف مایند سیټس هغې دلته راغله. دغه ده چې دلته کې هغې په موږ قابض شو، څنګه چې هغې زمونږ تجارتي مراکز واغسته، څنګه چې هغې زمونږ ایجوکیشن یا زمونږ فوج یا زمونږ چې کوم طبقاتي نظام دی، که هغه د مدرسه ده او که کالج دی او که هر څه دی، په هغې باندې هغې قابض شو. دغه رنګې چې هغې خپل لینګویج له دومره چې کوم دی اهمیت ورکو، دومره دوام یې وله ورکو، هغې چې کوم دی دومره اټریکشن پکې پیدا کړ چې کوم جابز به کوم ایجوکیشن به نو هغې خلکو ته به سرکاري نوکریانې میلاوېدې، هغې خلکو ته به چې کوم دی ریوارډز میلاوېده، هغې خلکو ته به هغې امپورټنس ورکو کم چې به هغې په ژبه کې چا مهارت لره. نو بیا که تاسو ګورئ سر نو په هغې په وخت کې چې کوم خلکو چې د وخت ضرورت وګڼه چې یاره اوس بله چاره نشته دی، څنګه چې هغې ته مخې ته یو لیدل به په سترګو به یې لیدل چې یو طاقتور قوم راغلی دی، یو قوت راغلی دی، د هغې چې کوم دی یو ترقي به یې د هغې لیده، نو یقینا خلک به د هغې د ژبې نه هم سر متاثره کېدل، د ژبې نه به متاثره کېدل او هغې ژبې ته به هغې راتلل او هغې ژبې ته چې به راغلل نو دا د هغې قوم د اصل کې ژبه د ژبې ترقي یا د ژبې زوال چې شروع کېږي نو هغه د قوم از هول شروع کېږي، داسې نه کېږي چې قوم د ترقي کوي او ژبه د هغې زوال کړي. څومره چې یو قوم ته ترقي ملاویږي دغه رنګې د هغې اوورال کلچر، د هغې مایند سیټ، د هغې لایف سټایل، د هغې طرز زندگی او پلس زبان لینګویج چې کوم دی هغه ورسره مخکې ځي. بالکل د تاسو چې څنګه خبره وکړه چې هغه ټایم کم داسې مشرانو لیډرانو چې ته دا ښکارېدل چې را روان مستقبل د هغې خلکو روشن دی چې کم به چې دا کم قوم په موږ باندې مسلط شوی دی د دې ژبه کې مهارت حاصل کړي. نو هغې کې د سر سید احمد خان ډېر اکثر ذکر راځي، هغې دې خبره باندې ډېر زیات زور راوړی. نو کریم صاحب زه به غواړم دا چې تاسو چونکې موږ زیاتتر زموږ واسطه چې کومه راځي هغه د انګریزي ژبې سره راځي او انګریزي ژبې سره داسې راځي چې که تاسو وګورئ نو په CSS کې هم ټولو کې ډېر فیل اکثر په انګریزي ژبه کې او اکثر چې دی زموږ اردو میډیم سکولونه وي نو هغې کې هم ډېر زیات انګریزي دغه وي او اکثر موږ وینو چې زموږ بعضې وخت ډېر ښه لیډران وي یا دغه وي هغې هم داسې ښه انګلیش نه شي ویلی او ضرورت هم وي که نه لکه بله لار هم نه وي. نو دې حوالې سره به زه غواړم دا چې تاسو د انګریزي ژبې په اهمیت حوالې سره خبره وکړئ. سره ډېر ښکلی کوېسچن تاسو کو. اکثر چې موږ چېرته لاړ شو مختلف ځایونو ته یا ورکشاپس ته نو دغه تپوس کېږي چې یاره جي د انګلیش ژبې اهمیت. بعضې وخت د انسان داسې بند ګلي ته لاړ شي چې هغه سره بله چاره نه ښکاري نو هغه دې به خامخا انګریزي زده کوي. سر که تاسو وګورئ زموږ په دې چاپېرچل کې زموږ په سکولونو کې انګلیش
د لینګویج نه چې خلک متاثره شوي دي نو یو څو بیسک پوینټس د ته مخې ته دي. یو خو دته چې دا پته ده چې دا انګریزي دغه واحد زبان دی چې په تمځکه د دنیا هر ملک ته لاړ شمه. اګه تاسو ایون چې تاسو حج لم لړ شي، عرب ته لړ شي، زمونږ سټوډنټس ته چاینیز والی چې کوم د سکالرشپس ورکوي چاینه ته لړ شي، تاسو روزګار لړ شي، هر چرته چې لړ شي. نو اوس هغه ورځې ختم شي دي چې خلکو به خپل جبر نیولې و پاغه به د سینې سره نیولې و هغه سبا ګرځي. اوس خلکو ته پته ولګي چې دا انګلیش چې کوم دی دا لینګویج اف میډیسن دی، لینګویج اف ټریډ دی، د بزنس لینګویج دی، خلک ریسرچ لینګویج دی، دا رنګ چې کوم دی لینګویج اف کمیونیکیشن، ایون د شوبز دی او لینګویج اف ایجوکیشن، او په ایجوکیشن کې بیا هایر ایجوکیشن چې کوم دی. نو دا ټول خلک بیا ذهني تور دی خبره ته تیار شو چې یره د انګلیش دومره اهمیت دی. او که تاسو ګورئ نو دا کم قومونه چې لکه تاسو ګورئ نن په نن سبا دور کې مور دین 70 کنټریز چې کوم دی هغې انګلیش د هغې فرست لینګویج دی. لکه څنګه چې زمونږ پښتاني زمونږ پښتو فرست لینګویج دی، یا د ملک مونږ اردو وایو، دا رنګې د دې ملکونو چې کوم دی انګلیش فرست لینګویج دی. او تاسو د ګوګل یا د انټرنیټ چې کوم لینګویج دی، د انټرنیټ لینګویج چې کوم دی نو دا مور دین 80% چې کوم دی نو هغه انګلیش دی. دا رنګې چې تاسو د میډیسن شو د تاسو سره خیال کړي نه، اکثر د خندایو خبره دی چې مونږ یې میډیسن کور ته وړو او هغه میډیسن مونږ وخورو یا زموږ کور کې څوک زنانه وخوري، نو یا پې د سر درد راشي یا پې داسې نور داسې تکلیف راشي، نو مونږ ډاکټرانو پسې ګرځو چې یاره جي د دوايي باندې کې څه چلو شو، دا خو ټیک ټاک وه. نو که مونږ لږ د انګلیش په 2-3 ټکو پوهېږو د هغې لیټریچر مونږ راواخلو نو هغې کې دا لیکلي سایډ افیکټس که دا میډیسن تاسو استعمال کړئ نو دا په دې کې چې کوم دی، لکه زه د خپلې مور مثال ورکړم نو هغې مونږ له میډیسن ورکړو نو په سر انتهایي شدید درد راغی. نو ما ته کور کې دا وایي چې شابه ټلیفون وکړه ډاکټر ته چې تا څنګه دوايي نه ورکړې. نو ما لږ داسې وکړه چې ما د هغې لیټریچر وکتل نو پای کې لیکلي چې سایډ افیکټ کې دا وه چې سیویر هیډیک د دې څه بس شدید درد دی. نو سر دغه ټول لکه دا سره ما د خپل کور یو عام مثال ورکړ. نو دا رنګې تاسو وګورئ لکه نن سبا تاسو د سیسس خبره وکړه، په سیسس زمونږ په خلکو کې په پاکستان کې بیا په پښتنو کې الله رب العزت دی به انتها پوتنشلز ورکړي دي، زبردست پوتنشلز دي. او د انګلیش د لینګویج د زده کړې خو دي کې به انتها صلاحیتونه دي، خو هغه صلاحیتونه چې کوم دي هغه ټول زموږ د انګلیش په وجه پاتې شي. لکه د دې به ټولې پیپرې پاس کړي، ایسې به فیل وي، پریسې به فیل وي. یا سر د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو نن سبا چې کوم سیسټم دی که تاسو د هر جاب ته تاسو اپلای کوئ، اګه د کلاس 4 نه واخلئ که تر د آفیسر رینک پورې وي نو تاسو به NTS کوئ یا نور ټیسټونه به کوئ. پای کې پرایمري چې کوم هغې پورشن دی هغه انګلیش دی. نو انګلیش تاسو روزګار لراغي جی کومې د چې موږ د خېټې رزق وایو هغې پورې انګلیش راورسېد نو نور به څومره اهمیت جي. نو پکار ده چې د انګلیش د اهمیت موږ په دا موږ تسلیم کړو او د دې لپاره موږ څه سټیپس بیا واخلي. سر ټیک شو. ګران اورېدونکو راځئ یو وقفې طرف ته ځو او زموږ پروګرام به کریم صاحب سره جاري وي، په انګریزي ژبه باره کې به موږ خبرې کوو او ټولو کې اول تاسو راځئ چې یو وقفې طرف ته ورشو. شما لوگے شما قربان وطنا، گران وطن گران وطن گران وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا. زار شما لوگے شما قربان وطنا، گران وطن گران وطن گران وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا، اے پاکستان وطنا. تل دې د عظمت او سرلوړۍ سندرې وایما، تل دې په شعرونو کې ګران وطن ستایما. تل دې د عظمت او سرلوړۍ سندرې وایما،
تل دې په شعرونو کې ګران وطن ستایما ستایما ز ستایما ستایما ز ستایما ستایما ز ستایما ستایما ز ستایما خاور دې کې میا د مالا کاڼي دې مرجان وطن ګران وطن ګران وطن ګران وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن تمه د قائد د کوششونو ګلستاني تمه د اقبال د خپل فکر ترجماني تمه د قائد د کوششونو ګلستاني تمه د اقبال د خپل فکر ترجماني تدا ساده د پتنګانو شبستاني تدا زاده دا پتنگانو شبستانی شمب دشمنانو لستا تندر دا اسمان وطن گران وطن گران وطن گران وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن زدی پسندونو دریابونو باندې مړې یما تا په دنګو غرونو او دشتونو باندې مړې یما زدی پسندونو دریابونو باندې مړې یما تا په دنګو غرونو او دشتونو باندې مړې یما تمه نازنینې ستانا زونو باندې مړې یما تمه نازنینې ستانا زونو باندې مړې یما ځان بدر نظر کم دا اقرار دې د فرمان وطن ګران وطن ګران وطن ګران وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن زار شمالوګې شما قربان وطن گران وطن گران وطن گران وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن زار شمالوګې شما قربان وطن گران وطن گران وطن گران وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن اے پاکستان وطن ګران اوریدونکو تاسو ته خپل پروګرام کې واپس هرکلی وایو زموږ پروګرام کریم صاحب سره شروع دی په دې کې به موږ د انګریزي ژبې حوالې سره خبرې کوو او ما ته پته ده چې کریم صاحب خو د انګلیش ډیر زیات تاسو مطلب ایډوکیسي کوي خو دلته اکثر ډیر خلک دې خبره باندې اعتراض کوي چې کله موږ انګریزي ژبه وایو نو دې سره یو مسله دا راځي چې اکثر دې داسې مثالونه ورکړي چې دا زموږ مورنۍ ژبه نه ده یا اکثر داسې خبره پکې دی وکړي چې دا ژبه چې زموږ د خوبونو ژبه نه ده دا زموږ د کلچر ژبه نه ده نو دې سره زموږ د علم حاصلولو یا په یو څیز باندې سوچ کولو فکر کولو هغه صلاحیت چې دی هغه ډیر زیات متاثره کیږي نو هغه خو د دې ډیر زیات اگینست دي نو دا به څنګه د کوچ یو طرف ته تاسو اهمیت بیانوي بل طرف ته غو نور خلک ساید افیکټ بیانې تاسو څنګه وي دا وایو په لټریچر کې لیکلي ساید افیکټ نو دا ساید افیکټ او دا اهمیت او دا بس وړه خده کو جوړه خده د پښتو یو شعر د کړه سر چې
پردی ژبه زده کول کلوي کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو یقینا دا خبره بالکل ټیک ده چې موږ ته په انګلیش کې خوب نه دي لیدلی یا موږ ته په انګلیش کې سر داسې خبره ده که نه، ډومبې تاسو خپل ځان ته وګورئ، خپل ملک ته وګورئ، خپل سوچ ته وګورئ، خپل پیرامیټرز ته وګورئ چې تاسو روان چېرته یې، دنیا چېرته روانه ده، تاسو چېرته روان یې. مونږ که وګورو نو تاسو وایي چې لکه خلک یې مخالفت کوي، خو ما ته خو څوک داسې ځکه نه ښکاري مخالفت کولو والا چې زمونږ د هر یو ملګري که کس دی که د مرور خور دی د هغې دا کوشش وي چې خپل ماشوم د ښه نه ښه انګلیش میډیم سکول ته بوځي. نو چې تاسو خپل ماشوم لومبي خو تاسو سره میډیم وپېژنئ چې میډیم لکه تاسو ماشاءالله ډېر پوهې تاسو پی ایچ ډي سکالر تاسو ګورئ چې میډیم څه ته وایي سر. میډیم دې ته وایي چې لکه دا ماشوم د داسې سکول ته زه بوځم چې هلته دی په سکول په ګیټ وننوځي نو چې دی کاکا ته په خیره نه وي، دی ورته ګوډ مارننګ وي، دې ته میډیم وایي. دی چې کینټین ته ورځي دا نه چې کاکا ماله مثال چپس راکوي پلیز ګیټ می سم چپس اور انیثینګ ایلس لایک دیٹ. نو دی میډیم لکه دی تاسو او بل تاسو سر کم ماشوم څه ټایم سکول ته لګي، ماښام یې لګي که مازدیګر یې لګي، نو سهار یې لګي پرایمري ټایم دی، سهار یې ولګي 2 بجې ماشوم راځي نو پرایمري ټایم تاسو انګلیش میډیم له ورکه. بالکل. او که څوک وایي چې موږ نه ورکوو دا پرایویټ سکولونه آباد پسې دي، دا دونه د په زرګاو خلک چې یا سر تاسو دې ته وګورئ لکه زموږ په ګورنمنټ ادارو کې د پرایمري نه سر د 2 او د 3 کلاس نه انګلیش سټارټ ساينس تاسو سوشل سټډیز چې کوم دی انګلیش شو، ساينس انګلیش شو، میتھس انګلیش شو، بلکې ایون چې کوم دی نو اوس بلا سکولونو چې کوم دی د پرایویټ سه هغې د 2-3 کلاس نه اسلامیات هم په انګلیش کې که. نو سر اوس دې خبره تاسو وګورئ چې د انګلیش یو طرف ته اهمیت دا دی لکه څو اعتراض دی نه جی مونږ دا چرته نه دی ویلي چې مونږ د انګریز تهذیب خپلو، مونږ د انګریز ثقافت خپلو، مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ د انګریز طرز زندگی خپلو یا مونږ د هغې سره مینه لرو یا مثال زه دا ژبه زده کوم نو په دې به زه به انګریز شم. نه، قرآن کې یا په دین کې مونږ ته د دې ژبې د زده کولو هېڅ ممانعت نه دی راغلی، بلکې دا چې کوم دی نو ژبه ده چې څومره تاسو ژبه زده کوئ عمره به تاسو ته د تمامي دنیا سره کمیونیکیشن اسان شي. نو د دې خبرې دا خبره کول چې لکه مثال انګلیش زما په ژبه باندې اثر انداز کېږي نو دا حقیقت دی. یو قوم را لګي ترقی کوي، کم قومونو چې ساينس او ټیکنالوژي کې ترقی وکړه نو دا نور قومونه چې کم دي نو دا لکه دا خوړل کېږي. تاسو ګورئ سر موږ چې کومې ته متروک زبان وایي یا چې کوم داسې ژبه چې هغه پخوا 100 زره کاله وه اوس د هغې نوم او نشان نشته، بلکې داسې ژبې چې پای کې الله رب العزت خپل کتابونه را لېږلي اوس هغه ژبې مثال هغه ژبې کوم تاسو یو بلکې تاسو د هغې یو ویونکی نشئ را پیدا کولی. نو دا خو دا دی چې کوم قوم ترقي کوي، کم خلک محنت کوي، کم خلک ستړي کوي، کم خلک چې کم دی نو هغه سخته کوي، نو څومره چې هغې کوي نو ژبه ورسره اټومیټکلی د هغې طریقې کوي. او دې ته خو دا انفلوئنس دی، انفلوئنشل لینګویج دی، یو ژبه لګي بله ژبه خوري. نو موږ به پښتو وایو، موږ به په پښتو کې ژوند کوو، موږ به په پښتو کې غم ښادي کوو، موږ به په پښتو کې خوب وینو، موږ به په پښتو کې د یو بل سره غم ښادي کوو. خو د ژوند د بقا دپاره د مخکې سر دار سړي ارمان دی چې زما بچی دې بهترین ایجوکیشن وي، دیر یو آفیسر رینک راواله راشي، دیر سی ایس پی آفیسر شي، دیر ډاکټر شي. نو تاسو څنګه بجې لکه د مطلب تاسو د ماډرن ایجوکیشن یا ماډرن لینګویج نه تاسو انکار کوئ او تاسو ای ته بد وایي یا پای من تاسو لکه تنقید کول مطلب دا چې دا زه نه خپلوم، دا مطلب دی کنه. تنقید مطلب دی ته وایي چې لکه زه نه خپلوم کنه، نو بیا تاسو بل طرف ته د ماشوم د ترقۍ چې کوم سوچ کوئ یا تاسو خپله باندې بهر ملکونو ته ځئ تاسو اپلایګانې کوئ، هلته کې تاسو چې وګورئ څومره بدقسمتي ده. زه خپله چې څومره فورن کنټریز ما وزټ کړي، زمونږ پښتانه به دلته 14 به کړي، میجورټي به 14 کړي، 14 خو به ټولو کړي، د 12 نه خو پکې کم سره څوک شته نه. هلته به جي 10 چت ته به په ملا باندې بلاک خېږي یا به د سیمټو بوجۍ خېږي یا به جي. او ما خو داسې کتلي بلکې ما له حیران هم بلکې سړی بالکل خفه شي چې دلته به کور د دعاګانې د 14 لک کې چې بیبي مورې بابا دواړه د کوه د ډرایوینګ لیسنس مې ټرای مې ورکړې ده چې ټرای مې پاس شي. بل طرف ته به جي د انډیا 8 فیل الک به راغلي، اب د یو کمپنۍ منیجري اب سپروایزري، خاص کر پر عرب ملکونو کې تاسو ګورئ چې هغه کس له ډېر اهمیت ورکوي کوم له چې انګریزي ورکوي، ځکه چې د دغې عربو کاروبارونه د انګریزانو سره دي، د تیلو یا د نورو. نو هلته خو جي بیا بل غریب یا پښتون به ټول عمر زما د املا د بوجۍ سره ملګري یو زه به چېرته د عزت نه وکړي نه. نو دا لینګویج خو زه دې لپاره نه زده کوم چې زه په انګریز شم، دا خو زه دې لپاره زده کوم چې زما او زما د بچو ژوند پې لږ اسان شي. نو زما په خیال په دې باندې تنقید کول داسې
لږه د عقل ماورا غونډه خبره ما تخکاری تاسو به خیر نه مې ورکول شي. نو د کریم صاحب اکثر دا خبره کوي چې لکه مطلب دنیا کې کم هم قوم منګ راواخلو داغي ترقی وکړو کوغه جاپان دی کوغه جرمنی دا د چین مثال هم خلک ورکوي چې دی نو دی په خپل جبو کې ترقی کړي دا او دی چې څومره علوم دی نو دی په خپل جبو کې نو دا څه وجه ده چې زمونږ کم پاکستان دی یا انډیا دی یا نور داسې ملکونه دي کنه دی خپل چې کم علم دی هغه د خپل مقامی جبې ته نشي اړولی. لکه دی کې زما ذهن کې دا سوال هم دی خو زه ورسره به یو کمنټ هم کول غواړم لکه تاسو سره څنګه چې ما خبره کوله چې اوس مثال په تور باندې مونږ پښتانه یو زمونږ ټول تعلیم نظام چې دی دا په پښتو کې شو تر ایم فل پی ایچ ډي پورې او اوس په کرونا باندې ټولو نه ښه ریسرچ پیپر چا لیکلی دی هغه انګریزي کې دی نو زه چې په انګریزي نه پوهېږم نو ګوګل ټرانسلیټر خو چې کوم ټرانسلیشن کوي نو هغه خو د هغې نه هم دی الله پاک موږ ټول وساتي ځکه نو هغه به هم ګرانه شي نو دا به موږ څنګه دا څیز مخکې بوځو کو فرض که داسې کول غواړو یا دې طرف ته تلل غواړو. سر ستاسو د سوال دوی سی دي یو نومېدی سره اخلو چې لکه کومو قومونو ترقي کړې ده هغې له الله دوام ورکړی دی وده ورکړې ده هغې مطلب په مختلف چې کوم فنون دي یا چې کوم هغې کې هغې ترقي کړې ده نو واقعي چې په خپله ژبه کې کړې ده خو د کم وخت خبره کوي سردار ته ووایي د کم لکه اوس مثال په طور باندې که تاسو وګورئ نو کله چې استعصار ختم شوی دی کله چې ګلوبلایزیشن راغلی دی کله چې زمونږ د کور دیوال غورځېدلی دی د سوشل میډیا په شکل باندې زما کور ته ټي وي راغلی زما انټرنیټ راغلی دی زما کور ته چې کوم دی سوشل کوم انټرنیټ چې کوم انقلاب راوستی دی نو د دې نه پس که تاسو دا سوچ کوئ چې زه به په خپله ژبه کې ترقي کوم زه په خپل لینګویج د ځان سره ګرځوم نو سر دا خو زما د اندازې مطابق لږ سپوز سر تاسو په پښتو کې بهترین نه بهترین کتاب ولیکئ تاسو بهترین نه بهترین ریسرچ وکړئ سر کتونکي څوک دي سر روزانه تاسو د ګوګل دغه تاسو اوس به موږ هغه خبرې کوو چې کوم ځکه چې موږ خبرې کوو شاته به خلک په ګوګل باندې هغه ټرای کوي ځکه چې ټیک لګیا دي که ټیک نه دي لګیا اوس خو هغه د زړو زمانو قصې تاسو نشئ کولی چې تاسو به قوم ته قصې کوئ او هغه چې رښتیا کېږي نو هغې بیا کلونه تېر شوي سر تاسو وګورئ روزانه ګوګل ټرانسلیټر لګیا دی او هغه چې په تمامي دنیا کې څومره نوي بکس راځي نوي ټایټلز راځي نوي چې کوم کتابونه لګیا دي هغه ټرانسلیټ کېږي انګلیش ته ټرانسلیټ کېږي انګلیش ته ټرانسلیټ کېږي ستاسو ټول علوم چې کوم دي د نالج هغه تاسو هغه ټول ترجمه کېږي یو کامن لینګویج ته یو زبان ته سر لیټ سپوز تاسو یو ریسرچ کول غواړئ لکه نن زه په پاکستان کې موږ پښتنو کې د ریسرچ ډېر زیات کمی دی تحقیق موږ پیژنو نه موږ کوو نه موږ میجورټي هم دغه چې موږ له زموږ سټوډنټس ته هم چېرته ریسرچ میلاو شي نو هغه کاپي پیسټ یا پلیجریزم زموږ هماغه څیز روان دی سر که تاسو وګورئ نو مونږ پښتانه چې کوم دی یا زموږ په حیثیت قوم اوس که مونږ زه خپله ژبه ځان سره ګرځوم یا مثال ما ته زه تحقیق کوم ما سره هغه تحقیق په پنجابي کې دی په عربي کې دی په چاینیز کې دی په جاپنیز کې دی نو سره زه په هغې پوهېږم څه ما ته مواد پکار دي ما ته سټف پکار دی ما ته ریلیونټ ډیټا پکار ده نو چې تر څو پورې هغه په مقامي زبانونو کې نو دې نه څوک هم فایده نشي اخیستی جي تر څوک هم ته فایده نشي اخیستی یو دغه دی که نه جنگل میں مور ناچا کس نے نو سر داسې ده چې یو کامن لینګویج ته چې کله دا ټول نالج راغله نو دا زما هم د فایدې شو ستاسو هم د فایدې شو لکه تاسو سر په نیټ باندې یو ټاپک ورکړئ مثال په طور باندې تاسو یو ټاپک ورکړئ د انګلیش په حوالې سره د ژوند د هر په حوالې سره تاسو ته په انګلیش کې په هغې باندې د خدای بله ویډیوز راشي او بیا چې کومه تیوري کوم نالج کوم پروفیسر ستاسو خوښي هغه واورئ هغه فالو کړئ نو سر د اوسني لکه دې وخت سره که زه دا خبر وکړم چې لکه اوس مثال زه په انګلیش کې د میډیکل یا د انجینیرینګ یا د کمپیوټر زه په دې خبره یقین کوم چې زه په صرف په خپله ژبه کې تعلیم ورکوم نو آیا سر زما سره دومره ریسورسز شته چې زه دا نور د انګریز چې کوم بکس دي زه اردو یا پښتو ته ترجمه کولی شم یا سر د ترجمې د ټول نه غټه خبره ده سر د لینګویج چې وران شوی دی او خراب شوی دی دا ټول د ترجمو نه خراب شوی دی لکه سر مونږ پښتنو ته سوچ وکړئ مونږ په پښتو کې لومبې سوچ وکړو لکه په پښتو کې مونږ سوچ وکړو
هغه سوچ بیا موږ وړو اردو ته، ځکه چې موږ په سکول کې رهاهی او تهیز د کړي کنه جی، او هغه رهاهی د تهیل بیا چې کوم دی انګلیش ګورم نو څومره ګران شو ماته چې زه لکه 3 سټیپس ما انوالو کړ ټرایلینګول ته زما خبره لړه نو ښه خبره دار جی چې د ټول اسانه خبره دار چې کوم د وخت ضرورت دی انګلیش دی دا دې بهشکه مونږ یاد کو، دا دې مونږ زده کو او دا دې بیا مونږ په لایف کې د دې پریکټیکل امپلیمنټیشن وکړو. نو زما په خیال باندې چې دا یو اوس دغه یو سوچ دغه یو خبره چې په خپل ژبه کې به زه کومه یو زمونږ سره ملک یا هغه زمونږ ملک ته وګورئ ډیپینډنټ یو مونږ زمونږ دلته د انفراسټرکچر شو یا ساينس شو یا ټیکنالوژي شو د هغه رجحان دومره یا د هغه سټانډرډ دومره نه دی. که تاسو سره د چاینا مثال راکړه، د جاپان مثال ما راکړه نو هغې اوس جی په خپل ملک کې هغې انګلیش کمپلسري سبجیکټ چې کوم دی هغې ګرځولی دی. هغې د ګوره چین ته پته ولګېده چې زه د تمامي دنیا سره تجارت کوم او خامخا ماله یو کامن لینګویج پکار دی. نو هغې جی هلته لینګویج بلکې دلته چې سکالرشپ باندې خلک ځي نو چوایس ورکوي چې انګلیش کې به کلاسز اخلي که په چاینیز کې به اخلي. نو که چاینیز کې تاسو هلته وایي چې زه کلاسز اخلم نو تاسو ته به یو کال چاینیز لینګویج ښیي، او که چې انګلیش کې اخلم نو ډایرکټ به داسې کلاسز شروع کوي. برازیل شو نور ملک تاسو چې آیلټس ټیسټ کوئ سر دا ولې تاسو کوئ ځکه چې هغه ستاسو پروفیشنسي ګوري که نه چې مطلب تاسو د کم مزاج نه راغلي. نو سر هغه سیسټم د اوس د موجوده دور سره د ماډرن ایجوکیشن سره که خپل ملک له ترقي ورکول غواړي ایجوکیشن لا نو سر دغه تیوري زما زه نه پوهېږم چې په دې به بس مونږ لکه دا بصیر راشي چې خپل ژبه کې تعلیم وکړو ته به تا ته فایده ملو شي. اگر چې ستا کنسپټ به کلیر کېږي خو ستا پې ریکوایرمنټس نه میټ کېږي سر. بالکل. ها کریم صاحب یو خبره اکثر دا تاسو خبر وکړه چې اکثر دا ډېر ووکلیسټ وي او وایي چې یاره پښتو ژبه او پښتو ژبې له اهمیت ورکړي او دغه دی نو هغه ته کو دی چېرته داسې سکول ووایي چې دی کې یا اردو یا پښتو کې ټیچینګ کېږي نو هغه بیا کوشش دی چې نه زه به انګریزي انګلیش میډیم سکول ته به خپل ماشوم بوځم هغې ځای نه به هغه سبق کوي او هغه به ترې ډاکټر جوړېږي نو هغه بیا دغه څیز وي. دا خبره خو ستاسو ټیک ده خو دې کې اوس کو فرض کړه دا انګلیش لینګویج چې تاسو وایي ډېر زیات امپورټنټ دی او موږ وینم چې زموږ په ملک کې خاص کر زموږ چې کوم ماحول دی یا انټرنیشنل چې کوم ماحول جوړ دی عالمي سطح باندې هم د انګلیش ډېر غټ اهمیت دی. او ایون دا چې تاسو کوم مزدورۍ له ورشئ عرب ملکونو ته نوم چې تا د انګریزي درځي نو تا ته کېدی شي چې پریفرنس درکړي چې دی لږ مینیجریل پوسټ باندې والا سپرویژن کې واخله یا بل څه داسې دغه ته وکړه. خو د انګریزي ژبه به زده کوو څنګه څنګه ته خو دا هم غټه مسله ده که نه د دې خو راته هم څه طریقه وښیه چې دا ژبه به څنګه زده کوو. مونږ سر د دې سوال جواب نه مخکې ورکړې خبر کوم او زمونږ تلیو یو ځای ته نو یو 2-3 غټې پلاسې مو کتې نو هغه ملګري موږ سره لګیا و یاره وایي دا سړی چې کوم دی بار ملک ته تللی و او هلته مزدوري به یې کوله خو پته نه لګي چې هلته څه چلو کو چې دونې پیسې پیدا کړي. نو ما ورته مې دی اوس څه کوي نو ویجي رجي دی هلته کې د یو عرب کمپنۍ کې د یو عربي سره وي عربي په خدای مهربانه کړه او دغه سره په کمپنۍ کې غټ افسر ولګېده نو مې د عربي په بل چا نه مهربانه په ده اصل کې سر چې وکړو نو هغه ماسټر کسو یو قابل کسو همدغه خلکو ته همدغه سړی پکارو نو هغه چې واغسته نو واقعي هغه دونه پیسې لکه معلومه دا شو چې لکه انګلیش که مونږ یاد کړه نو د مزدورۍ نه پکې مونږ ډېرې پیسې ګټلې شو. سر اهم خبره دا ده چې لکه اوس مونږ د انګلیش په اهمیت باندې بلا خبرې وکړې د هغې مونږ هغه کراس چې کوم آیډیاز هم راغله چې څوک یې خوښوي څوک یې نه خوښوي خو مین خبره دا ده چې زده کړه به څنګه کوو زده کوو به څنګه. نو مین خبره خو سره همدغه ده د انګلیش د زده کړې دپاره سره لومبۍ خو دی د ټول نه لومبۍ خبره خو دا ده د ټول نه لومبۍ زه اکثر سټوډنټس ته وایم د انګلیش په زده کړه کې د ټول نه لومبۍ څیز څه پکار دی. څوک وایي ټینسز پکار دی څوک وایي وکیبلري پکار ده څوک څه وایي بلکې سر په دې په هکله به زه تاسو ته یو خبره باندې ضمناً خبره بل هم راغله چې لکه د زده کړې په حوالې سره که زه اوس دا وایم چې جي ټینسونه یاد کړئ او وکیبلري یاد کړئ او مطلب دا نو تاسو به وایئ چې سر دا اوسه پورې 14 به یې ولږ کړي او 14 پورې به تعلیم کړي او هغه د کته 2 ټکي انګلیش ورته ووایي چې دا ماته ووایي نو هلې به نه ورځي نو در 14 پورې چې انګلیش ویلي یا 14 پورې انګلیش خو ټول ویلي پرل ټول ویلي ایسټ اینډ ویسټ ټول ویلي سر دا لږ غونتې دا اپروچ انګلیش ته چینج کول غواړي د زده کړې لپاره کې لږ دا اپروچ چینج کول غواړي. اپروچ سر داسې مخکې یو ټریډیشنل اپروچ به زموږ و چې لومبۍ لږ ته ټینسز یاد کول دا تاهی او هی ګوز او دا قصې ورته یاد کړه بیا به ورته مونږ ناون یاد کړه په هوا کې به هغه چې کوم دی نو ترسټیکروم یاد کړه ګریډي ډاګ به مې یاد کړو دارنګې بلا لیټرز به هغه یاد کړه
خو که تاسو به رغنه عمله تاسو خبره کوئ سر خو هغه الګ به ډېر هونهار طالب علم و هغه به ډېر شاباسي اخیستل چې چا به میموري ډېره تیزه وه هغه به هغه د کهاني ډېره ښکلې طریقې سره یاده کړه او فرفر به یې وویل فرفر به ویل سر لکه دغه دوه قسمه زمونږ ایجوکیشن سیستم دا مخکې یو زمونږ سمیټیو سیستم و چې د کال په لکه تاسو به نن ماشوم ته تر سټیکرو یاده کړه دا به یې ورته په بوډو لیکله د کال په ډومبۍ ورځ باندې او د کال په اخرۍ ورځ به یې تا وروله نو دا به د ماشوم زم چې دی کې د ماشوم د دماغو کمال ډېر و ځکه چې هغه ته شاپ مایندډ کسو اوس فارمیټیو تاسو په سیمسټر شپږ میاشتې پس ته راوړی سر دا و چې پخوا به یو ټریډیشنل اپروچ و د ژبې په حوالې سره موږ به ډومبۍ ټینسونه یاد کړه د ټینس خو به موږ یاد کو چې او جاتا ہے هی ګوز خو بیا به زما سره څه وربز نه و لکه اوس سر وګورئ تر اوسه پورې چې موږ چې ته یونیورسټۍ ته لاړ شو یا چې ته یو غټ ورکشاپ وي او موږ یو د شپاړسم کس یا یو ایون د امفیل موږ بلا داسې سی وي چې تا راپاسې او تاسو ورته پریزنټ انډیفینټ ټینس هغه ته ووایه تاسو ورته وایئ چې تاسو ماله څه اګزامپل راکړئ نه به دغه وایي چې هی ګوز ټو سکول هغې د کالج هم لیدلی دی یونیورسټۍ هم لیدلی ده خو دنه ماشومان دا هی ګوز ټو سکول یاد کړی دی یا سر یا ورته سر داسې وي چې مثال په طور باندې د سټرابري موسم وي چې د شلتالانو د نشپاتو موسم وي خو هغه وایي چې آی ایټ ا مینګو بس دا مینګو ته په سکول کې یاد کړی دی نو سر دغه ټریډیشنل اپروچ چې کوم دی دا لږ غونتې چینج کول غواړي سر که زه ماحول خبره کوم چې انوایرمنټ ډیولپ کړئ تاسو به وایئ چې انوایرمنټ کوم ځای کې دی نو سر موږ دغه وختي خبره وکړو ماشوم تاسو سکول ته ولېږه نو مې لږ د سکول نه هم دا سر تاسو سکول نه هم تپوس وکړئ چې کوم تاسو د انګلیش میډیم په سکول باندې په نوم کوم پیسې اخلي تپوس وکړئ چې واقعي میډیم په انګلیش ته که نشته دی که نه مالته اردو پښتو نو بیا فایده ستاسو ته وکړه سر دغه دی چې تاسو د ځان سره د ځان ماحول پر ځان نه جوړېږي سر د انګلیش یو امریکن دغه کته ریسرچ کته سر پای کې وایي چې تاسو سره څوک هم نه نو د یوازې نه تاسو د خپل ځان د انګلیش شروع کولی شي هغې کې هغه یو 4 لیولز ورکړي چې تاسو به داسې وکړئ لکه اوس مثال په تاسو سهار پاسئ نو 4 تھنکینګ لیول سوچ ور لیول تاسو به دا وایئ چې زه پاسم نو د دې پاسېدو سره یو څو پنځه شپږ ټکي ووایه لکه اوس مثال زه پاسم نو اوپن نو سو آیز بیا مثال واشروم بیا ایبلوشن بیا پری بیا قرآن نو دا رنګي د کم ماحول د تاسو اوس تاسو چیلځئ نو مثال کپ ټي ټیبل نو تاسو لومبې په انګلیش کې یو هفته لس شل ورځې سوچ وکړئ او هغه سوچ په الفاظو باندې وکړئ کم ایونټ له چې ته ځئ د هغې نه مخکې د هغې ایونټ ورډ ذهن ته راوله او بیا هغې دا وایي سیکنډ لیول دا ورکړی ریسرچ په دې باندې شوي چې تاسو کله یوازې او سیکنډ لیول دا دی چې دغه ورډز له ته سټرکچر ورکړه سینټنسز ته یې واړوه فرېزز ته یې واړوه لکه وایي آی اوپن مای آیز آی ټیک ټي آی گو ټو واش روم چې کوم ماحول لکه اوس کوم زه اوس سره موږ دا پروګرام ریکارډ کوو مثال دې پسې به زه لنچ کوم دې پسې به زه ډینر کوم نو د لنچ په حوالې سره تاسو ذهن ته څه آیډیاز څه سینټنسز راولئ دا سیکنډ لیول شو او لیول 3 بیا یې داسې ورکړې وه چې تاسو ذهن کې دا ووایئ چې یاره زه چېرته یو انګریز ملک ته تللی یم هلته په پښتو څوک نه پوهېږي په اردو څوک نه پوهېږي یا یو انګریز دلته کې راغلی دی او هغه سره تاسو داسې کوئ چې فنکشنل انګلیش څه ته چې موږ فنکشنل انګلیش وایو کمیونیکیشن لینګویج ورته موږ وایو تاسو په ذهن کې د هغه سره انګلیش شروع کړئ چې واټس یور نیم ابا چې مای نیم از دا where are you from and what's your job what are you doing here and would you like to eat this or that تاسو باغ ته آیډیا نو تاسو خپل خبرم په خپل کوي دغه خبرم په خپل کوي خو په سوچ کې پته کې نه ټول آسان کار خو سر سوچ کول دي کنه نو کم از کم موږ د چا سره انګلیش نشو ویلی شرمېږو نو سوچ کې خو ځان لویلی شو کنه او بیا فورت لیول په دې کې دا دی چې تاسو چې کوم د سټوري اپروچ دی لکه تاسو یوازې ناست دی نو ذهن ته یو ټاپک راولئ او په هغې باندې یو پنځه شپږ اووه جملې ووایئ لکه مثال په طور باندې ویلیج باره کې زه یم چې I live in Mardan, I live in Takhbai, there are many houses, there are primary schools نو دې سره به ستاسو اپروچ لږ انوایرمنټ ډیولپ شي او د دې سره د لینګویج د زده کړې کوم چې نام چامسکي ویلي دي چې کوم ماډرن اپروچ دی هغې داسې وایي چې دغه هر یو ماشوم چې پیدا کېږي نو دی د ځان سره سیټ اف رولز راوړي د ګرامر په حوالې سره دونه په ګرامر کې دی مه انوالو کوه چې دنه مینسز ایر شي په ټینسونو کې او په اکټوپاسو کې او په ډارېکنډارې کې دی دومره مین خلوه چې دی دوه ټکي انګلیش ویلم د دنه ذهن نه وځي سر هغه وایي چې ماشوم ته څو سرټن رولز وښایي باقي به دی په خپله لګي او د ټول مینسز چې کوم دی انګلیش کې سر هغه وکیبلري ده
لکه موږ ته پکار د وکیبلري نه سٹارټ پکار دی چې نن موږ په کم لکه اوس په کور کې نو هاوس وکیبلري کم از کم چې ما د خپل کور باندې کې 15 شپږ ټکي یاد دي افیس وکیبلري باتروم وکیبلري کچن نو لګ ټکي او دا غي اتوماتیکلی په خپل سټرکچر راشي او بیا لګون دي سر په خپل پرونانسیشن باندې لکشن ته تلفظ پکار سوچ پکار دی چې کوم اکسنت وایو چې هغه لګ فرنش کو نو دا غو بنیادی اسان ترینه طریقه دا سر چې د وکیبلري نه سٹارټ واخلې ماشوم چې کله پښتو کې خبرې زده کوي نو کم از کم کال 2-3 4 5 کاله دلته پرابلم داري زنن د انګلیش نه متاثر شوم ما یو ملګری ولودو چې هغه ته په انګلیش کنټریز کې جاب ملاو شو سکالرشپ ورته ملاو شو نو زم متاثر شوم نو لومبي هفته ز سم مهنت کوم د شپې پاسه انګلیش ویم او د ورځې پاسه انګلیش ویم او بیا انګلیش اکیډمي ستم زم اکثر موږ کسان راشي رجی بس چې په 2 میاشتو کې د انګلیش کړي ما نو انګلیش کې وته نه کنه کم از کم سر لینګویج له ټایم ورکول غواړي انګلیش چې داسې نه ده چې په 2 میاشتو کې اکثر داسې اوچې یو انګریز یو فورن ډاکټر راغلی یو ملک ته نو هلته یو کتابون دکان ته ورغی نو چې ورغی نو هلته بېهوشه شو چې په هوش کې راغی نو هغې کې لیدل یو کتاب ورسره وي 30 दिन में ډاکټر بنیے د 1.5 ورځو به دغه ډاکټر نو د سر لینګویج له ټایم ورکول غواړي جی او لینګویج بای پرپز از د کول غواړي چې تاسو کم طرف ته ځئ د لینګویج دغه دوه فارم دی سپوکن او ریټن کته امتحان نو ورکه سیسس کې نو سپوکن او ریټن به تل ریټن پکار دی او که تاسو بهر ځئ نو بهر ته تاسو پس ځئ په بزنس ټور ځئ نو بزنس انګلیش زده کا تاسو چې کم دی نو په د هوټل موټل جاب دی نو هغه کنسرن لینګویج زده کې هغه ټکی زده کې خپل وکیبلري زده کې نو تاسو ته بیا الته چې کم دی نو پرابلم نه نو کریم صاحب دی کې د ګرامر هغه گایډونه چې وو هغه چې سکولونو کې او په کالجونو کې به دا کول هغه پکې چرته لاړو سر داسې ده چې لکه سر تاسو مونږه تاسو ګوري مونږ دغه گایډونه ویلي دي او تاسو هم دغه گایډونه ویلي دي او مونږ په دغه کې امتحانونه پاس کړي دي سر زه دا وایم کنه د دې په 14 کتاب کې یو ناول دی سوري 14 کلاس کې اوس خو 3 year 4th year ختم شو د نوی حکم هایر ایجوکیشن مطابق اسوسییټ ډیګري انټروډیوس شو باقي کې یو بوکو د پرل ٹھیک شو دې پرل دومره ظلم کړی د پښتنو د خلکو سره چې ډېرو خلکو د دې پرل د لاس انګلیش فیل کړی دی جی او یو کال نه دی فیل کړی په کلونی فیل کړی دی جی اوس سره تاسو سوچو کې هغه غون یو 20 پیجز نو زمونږه اخا دغه هوسټی ټو فیل شو د کوم خلکو چې پاس کړي دي نو دوی خو کمال کړي دي کنه ځکه چې دوی خو پرل پاس کړي دي نو که تاسو هغه ته په دوه ټک انګلیش کې دا و چې دا کرسي له غلطه ورکه یا دا کرسي ما پس لګرا دی خو کا نو جدي تور دا و چې د کرسي ما پس را دی خو کنه نو به بتا ته په دوه درې پیر داسې په حیرانتیا په نظر ګورو چې لکه زه په تاسو په انګلیش کې وایم یا دا وسه په انګلیش کې څنګه وي چې کرسي را دی خو کا سر اصل کې مونږ چې کم انګلیش یاد کړی دی انګلیش از ا سبجیکټ مونږ یاد کړی دی انګلیش مونږ چې کم دی نو د دماغ له زور ور کړی دی مونږ ګوټې لګولي مونږ رټې لګولي مونږ دغه په اپروچ ځان لري پوي کړی مونږ دای په اپروچ سره که انګلیش از ا لینګویج مونږ وایو نو دا ډیر آسان دی اس ګران دی په لږ وخت کې دومره انګلیش زده کیږي چې هغه زمونږ پوره کار پاغي باندې کیږي خدا د چې سر لکه هغه د ګرامر د غټو غټو کتابونو خبردار چې مونږ ویلې دي امتحان هم په پاس کړی دی خو لکه مونږ هغه ټنس زده کړی دی او هغه مې زده کړی چې آی ګو ټو سکول نو کزي PhD ته لاړ شم یونیورسيټي ته هاورډ او اکسفورډ ته لاړ شم زه بیا هم چې ګو ټو سکول او که د هر موسم د هر فروټ دی خو زه به ما مینګو زده کړی به زم چې آیټه مینګو نو سر دا لیک اپروچ ورته چینج کول غواړي جی ګران اوریدونکو زمونږ خبرې ترې بعد د کریم خان صاحب سره جاری وي او راځي یو وقفې طرف ته ځو هغې نه پس بیا خپل خبرو طرف ته راځو दिल जहान दे पाकिस्तान दे जे में जान दे हम जानान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे जे हुसन दिल जहान दे पाकिस्तान दे जे में जान दे हम जानान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे
पाकिस्तान दे पाकिस्तान چې د حسن بیل جهان دے पाकिस्तान दे زما د خوب تعبیر دے چې زما د خیال تفسیر دے چې زما د خوب تعبیر دے چې زما د خیال تفسیر دے چې زما د رنگ تصویر دے چې زما د رنگ تصویر دے چې زړګې مې په ودان دے पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान पाकिस्तान दे पाकिस्तान چې د حسن بیل جهان دے पाकिस्तान दे نسوک سیال د جلال شتا چې سانی نئے مثال شتا نسوک سیال د جلال شتا نسانی د جمال شتا نسانی د جمال شتا چې لزانا را تګران دے पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान पाकिस्तान दे पाकिस्तान چې د حسن بیل جهان دے पाकिस्तान दे چلائق د محبت دے چې دلیل مد غیرت دے چلائق د محبت دے چې دلیل مد غیرت دے یو روخانه حقیقت دے یو روخانه حقیقت دے چې تکمیل می د ارمان دے पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे पाकिस्तान पाकिस्तान दे पाकिस्तान چې د حسن بیل جهان دے पाकिस्तान दे تاسو ته واپس خپل پروګرام کې هرکلی وایو. کریم خان صاحب سره زمونږ خبرې اترې روانې دي د انګریزي ژبې حواله سره. نو د ما کریم خان صاحب تاسو نه دا یو سوال کوم چې تاسو زه په پکې داسې لګ ډیر سوال طرف ته لاړې هم خو زه درنه بالکل په ښکارا الفاظو کې او دا به هغه دغه سره تاسو کوم
زمونږ سکول ته ځو نو ټولو کې ډومبې چې کوم 2-3 کتابه موږ له راکینو هغې کې یو کتاب موږ له د ABC ایپل والا بالکل سر او دغه پکې جوړې تصویرانو ABC پکې دغه هغه راکي سر. بیا پرایمري لیول نه چې موږ کله دغه ته ځو میډل هائی ته نو هلته دا کهانۍ ته سټیکر او یو څه بل څه پکې مو یو هانسټې باندې بله کهانۍ ووایو انګریزي کې. بیا په کالج کې هم دغه کوو, بیا په یونیورسټۍ لیول باندې مو وایو. خو موږ اکثر لیدلی دی عملي طور باندې چې تاسو د یو یونیورسټۍ طالب علم ته ووایئ چې په دې خبره باندې تو یو څو جملې ولیکه یا تو چې څه ویل غواړې دا خبره تو موږ ته په ریټن شکل کې راکړه, تحریري شکل کې, نو هغه بیا اکثر نشي لیکلی. یا تو ورته وایې چې خپله خبره چې ده ماته د انګریزۍ ژبه کې ووایه, حالانکه په که تاسو وګورئ نو موږ دا وایو یونیورسټۍ عام طور انګلیش میډیم کنسیډر کېږي, څنګه تعلیم انګلیش کې وي, PhD لیول باندې PhD لیول باندې MPhil لیول باندې, چې تر څو تاسو دا نه چې اوس یې پښتو کې نه خو به ظاهري خبر د پښتو کې خو ته پولیټیکل ساینس وی, زوالوجي وی, انثروپولوژي وی, یا مختلف کم سبجیکټس دي هغه ټول انګریزي کې دي. بیا د کالج کې هم د ویلي خو دې بیا یو پاڼه لیکل نشي کولی یا یو ځای کې دی په انګریزي کې خبرې نشي کولی, کم از کم خپل آیډیا چې په ذهن کې څه دي خبره دی هغه شان نشي دغه کولی که نه. نو دې حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ چې دا غلطي کم ځای کې ده؟ سر ډېر غټ تپوس سوال ډېر غټ دی, جواب دی, زه کوشش کوم چې لږ دغه سر تاسو ګورئ که نه یقینا تاسو خبره وکړه چې کله د نن سبا خو تاسو ګورئ نو پلی ګروپ ماشوم چې کوم د درېیمو کالو موږ ماشوم داخلو دغه په بیک کې انګلیش پروت دی, ورسره چې کله دا ماشوم بیا نرسری ته ځي, بیا پریپ ته ځي, دارنګې تر د 14 پورې به د انګلیش نه خالي کېږي, نه تر د MPhil کارټون هم په انګلیش کې ګوري, کارټون هم په انګلیش کې ګوري, بلکې په سکولز کې د سکولونو والا اکثر داسې کړي چې د انګلیش د کمی په وجه باندې یا د هغې هم لکه د هغې ورته د انګلیش کارټونز پلی کوي, خو ماشومان کارټون ته ګوري پیکټوریل د هغې نه خپل یو امیج اخلي او په ورډ باندې پوهېږي نه. نو دا نه چې لکه اوس د غلطي یا د نقص یا د کمې مونږ ورته کمی ووایو سر, غلطي او نقص ورته نشي ویلی, کم ځای کې دی سر همدغه ده چې مونږ دا ژبه داسې اخیستې ده څنګه چې ما پاک سټډي ویله, څنګه چې ما اردو ویلې ده, لکه ما پای کې کهانیانې کې ویلې دي, څنګه ما سوشل سټډي ویلې ده, دا ما ایز ا سبجیکټ ویلې ده. لکه سر تاسو کله ماسټر لیول ته راورسېږئ او تاسو په انګلیش کې ماسټر کول غواړئ نو تاسو ته 2 آپشن درکړل کېږي چې تاسو انګلیش په لټریچر کې کوئ که په لنګویسټک کې کوئ. په لنګویسټک اوس ځان له یو ماډرن اپروچ دی, لټریچر ځان له اپروچ دی. مونږ چې کوم انګلیش ویلې دي نو هغه ما صرف په دې نیت باندې ویلې دي چې په دې کې به زه صرف امتحان پاس کوم, په دې کې به زه په DMC کې یا به په امتحان کې زه نمبر راوړم, خو ما دا سوچ نه دی کړی چې په دې کې به زه خبرې هم کوم. ما ایز ا لینګویج هغه نه کنسیډر کړی, یا زمونږ سیسټم چې کوم دی هغې مونږ هغه ایز ا سبجیکټ خو مونږ اخیستې ده, پای کې مونږ وړو نمبر هم وایي. تاسو ګورئ سر وړه په انګلیش کې اکثر ډېرې نمبرې اخلي. دا تاسو چې کوم خبره وکړه چې ته یو ماشوم ته وایې چې راشه په دې کې اوس یو پاڼه لیکل خو تاسو ډېر غټ زړه نه کار واخیسته جي, یو پیراګراف نه بلکې یو تاسو ورته ووایئ چې تاسو ما ته یو جمله ووایئ, تاسو یو ماشوم ته یو 2 آیډیاز ورکړئ, دا ماله په یو جمله کې ووایه. حتی دا پته نشته چې دا زه مطلب چې what is the difference between word, phrase, clause and sentence. په phrase کې, په clause کې, په sentence کې څه فرق دی؟ نو چې کله سټوډنټ دا پته نه چې what is clause, نو بیا ماشوم به تاته کمپاوند سنټنس څنګه جوړي, یا به تاته کمپلیکس سنټنس څنګه جوړي, یا به کمپاوند کمپلیکس سنټنس څنګه جوړي. نو سر یا کمپلیکس دا ټول یو طرف ته وباسه, هغه به تاله سمپل سنټنس څنګه جوړي. ایون که سر دا جمبل ورډز بعضې وخت کې مونږ وایو چې هغه که تاسو هغه ته جمله لږه غوندې داسې ټکي ورته مخکې وروسته کې هغه په هغه سنټنس کې په ورډ آرډر باندې نه پوهېږي چې د سنټنس بلاکس کوم دي, کم چې د سبجیکټ پارټ دی هغه کم ځای کم دی, یا د سبجیکټ د سمپل سبجیکټ کمپاوند کمپلیټ یا ورب یا آبجیکټ یا کم دی ایکسټنشن پریډیکیټ شو, ځکه چې دغه سټوډنټ د دې ساړو کار نه دی ساتلی, بس هغه خو دا کار کړی دی چې رټا کړی دی ښه مزېدار ورته ناست دی. او کسر لکه مطلب دا دی که تاسو توتی به ټول عمر دا چغې وي چې توتی چورې خوري, خو که دلته تاسو چوري مخه ته کېدی نو دی پیژنې نه, دی به بیا هم لګی چې توتی چورې خوري. نو سر همدغه ده چې مونږ انګلیش ایز ا سبجیکټ له دونه اهمیت ورکړی دی چې مونږ دا صرف د نمبرو اخیستو یو سبجیکټ, حالانکې دا داسې زما د اندازې مطابق چونکې زه یو ناقص سوچ دی زما پوهه مې ډېره نشته دی, خو که زه دا یم که دا چې ته په دې باندې لږ هومورک وشي, په دې کار وشي چې دا مونږ ایز ا لینګویج یوز کړو, نو زما په خیال باندې سر په یو کال کې به دا زمونږ د سټوډنټس که دا مونږ دا په لیول کې ورته تقسیم کړو چې مثال ماشوم به ګریټینګ څنګه کوي, ماشوم به خبرې څنګه کوي, فرام سمپل ټو کمپلیکس مونږ لاړ شو, فرام ایگزامپل ټو رول مونږ لاړ شو, فرام
چې کوم فرام د ویری بیسک ټو اډوانس موږ لاړ شو نو ماشوم به زموږ سره لرننګ شروع کړي نو ماشوم به افورت هم ډېر ماشوم ان د سنس اگر پی ایچ ډي کس ویل نه دی ورته ماشوم ویم د به افورت هم ډېر کم استعمال شي د انرژي به هم کم استعمال شي او پروډکشن به ډېر درکړي کوالټي پروډکشن به درکړي نو بیا د من تاسو کہانیاں نه یادوي په د من تاسو ټیکرو ګریډي ډاګو په د باندې بیا به د سی اس اس دا مختلف چې کوم زموږ د غټ مضامین دي یا چې کوم سبجیکټس دي د ماشوم په خپل تاسو د چې کوم دی نو بیا پروډکشن درکړي د به چې کوم دی په ځین کې د بزین ته یو آیډیا سرجیکل چې کله تاسو ګورئ کړه د پښتو یا د اردو تاسو یو بهترین آرټیکل راواخلئ یو مقاله راواخلئ یو پیج راواخلئ یو تحریر راواخلئ او تاسو هغه انګلیش ته نه د پښتو هغه اردو ته ترجمه کوي یا د اردو هغه پښتو ته ترجمه کوي نو د هغې په منځ کې هغه سیمیلریټي ختم شي د هغه ورډز داسې ښکاري چې لکه دا یو جمله د بل جمله نه ډېره مختلفه ده هغې کې هغه it doesn't sound natural it looks like an very much artificial تاسو چې هغه ګورئ نو هغه داسې عجیبه ښکاري نو سر همدغه وجه ده که موږ چېرته سټوډنټس لکه زموږ میجورټي داسې چې ماشوم کله پرچې ته کینی نو ټیچر هم ورته وایي مړه انګلیش باندې کنسپټ کلیر کړئ ټینس زیات کړئ نو بس چې کم دی نو تاسو بیا چې کم دی نو پیپر کې ښکلي لیکل کولی شي نو ماشوم بیا څه کوي چې ماشوم خو وخت د سر نه هغه بس دغه د پښتو نه اردو جوړه کړي تاهې ته راولي او بیا انګلیش نو په هغه آیډیاز کې اډو سیمیلریټي نه سټارټ پکار دی چې موږ د نن نه بلکې د اوس نه موږ په انګلیش باندې سټارټ واخلو نه قرآن باندې کړي نه حدیث باندې کړي نه تهذیب باندې کړي زمونږ او دا ټول منو که اوس موږ ته د امریکای ویزه ملاو شي نو کم کس چې د مخالفتونو ډېر کړي نو بیا ورته خوشحالي ځکه چې لایف لږ سیټل شي ټیک ټاک شي نو سر او پکار دا چې په انګلیش کې موږ د نن سوچ شروع ما تاسو د سوچ 4 لیول یاد کو وړي سنټنسز را مخه ته کې په دې معنی چې کوم دې موږ سوچ شروع کو نو د دې سره به داسې وشي سر چې د دې سره بیا که د پی ایچ ډي او د ماسټر خو پرېږدی که د 5th او د 4th کلاس ماشوم ته موږ ووایو د هغه سره موږ سره یو فارن کنټري ته زه تللی وم نو هلته کې زما یو ملګري و نو هغې ما ته خپل زوی راوستی هلته کلاس 2 کې و نو ما ته وایي چې ته د سره انګلیش ووایه نو ما ورته وایي یس وای نو بس ما صرف های هلو سره سټارټ کړو ما ته نه کنه دلته ټاپک ورکو چې دې تا ته په ټاپک باندې خبرې وکړي نو ما زما حیران شوم چې دې ماشوم له به څه ټاپک ورکم دا غواړي دویم کلاس ماشوم دی ما ته نه سر دلته څه ټاپک ورکم نو ما یورېږه زه مایند ته یو خبر راولم نو ماشوم وی که دا وایي چې ما ته وایي چې په مایند باندې خبرې وکړم ماشوم اټومیټیکلی په مایند باندې شروع شو جي تاسو سره یقین وکړئ چې زه حیران شوم دغه ماشوم د سنټنسز منځ کې هغه چې کوم هغه جوړښتو د هغه آیډیاز ټرانسفر کېدلو ما سوچ وکړم بس ما د ماشوم جوړېدل مایند په دې چې ټیچر پې راټه کړی دی هغه له ما یو داسې ما ته بچي لیټ اس ټاک اباؤټ د یونیورس په یونیورس باندې لږ خبرې کوو هغې ما چې کله ماشوم له ټاپک ورکو نو ما ته ځان ډېر بد ښکاره شي چې یاره ته د انګلیش ټیچ کوې یا د انګلیش د نوم لګېدلی دی ته دویم ماشوم جج کې ته هغه ګیرول غواړي لکه پلانټډ کوېسچن و چې یاره جي هغه ماشوم په یونیورس باندې شروع شو سر زه تاسو د هغه آیډیاز نشم هغه ته څه چل کړی و هغه باندې ټینسونه نه یاد کړي هغې له علم ورکړی و د ماشوم کنسپټ یې ایز ا لینګویج کلیر کړی نو دغه ماشوم بیا لګیا و نو زما په خیال باندې سر موږ ته انګلیش ایز ا لینګویج پکار دی انګلیش ایز ا سبجیکټ موږ ته ډېر نه دی پکار زما خو دا رایه ده جي کریم صاحب ډیره مننه تاسو پروګرام ته راغلی خپل مصروفیات هم سایټ ته کېښودل او زموږ دپاره هم ټایم ده او د اورېدونکو دپاره خو زما خواهش دا دی چې تلو کې تاسو دا چې کوم زموږ اورېدونکو دي دې کې داسې هم ډېر خلک شته چې هغې ته د انګریزۍ ژبې ضرورت دی هغې زده کول غواړي څوک چې دی څوک به کاروباري نیت باندې زده کوي څوک هسې شوق لري د انګریزۍ ژبې څوک به د اګزامز دپاره دغه کوي څوک به د مطالعې دپاره زده کول غواړي نو زه غواړم دا چې تاسو هغې ته څه میسج داسې ورکړئ یا داسې یو څنګه چې تاسو 30 दिन में ډاکټر بنیږئ نو دغه شان خو به طریقه نه خو زه وایم داسې یو طریقه ورته وښایئ چې کوم مطلب په اسانه باندې چې کم از کم چې ډېر پریشر کې هم را نه شي ځکه چې موږ خو دا هم لږ مسله ده چې موږ به ډېر زیات په موضوع چېړې نه که موږ به ډېر سټکې نه موږ به که نه بیا موږ درته هر څه پرېږدو دي بیا نه ژبه کړو بس بیا دا انګریزي ژبه چې ده د دې هېڅ اهمیت نشته نو دې وجې زه غواړم دا چې تاسو یو اسانه طریقه داسې وښایئ چې زموږ اورېدونکي چې دی هغې خپل انګریزي ښه کړي او دې کې کم از کم د دې قابل شي چې
یو سیز دی هغه دی داسې ریډ کولی شي چې د هغې نه هغې هغه مقصد اخلي په انګریزي ژبه کې او خپله خبره کو انګریزي کې کول غواړي چې هغه په اسانه طریقه بلا ججک. سر تاسو لومبه دا خبره تاسو په لومبي خبره په سٹارټ کې مې خبر نوٹ کړ تاسو ویل چې باغ خلک بدای شي چې د انګلیش ضرورت وي. زه لا دایم چې د نسبه بلړو انګلیش ته چا ضرورت هم لني لکه مثال په تور باندې سر موږ مختلف ورکشاپس اټینډ کوو یا موږ چې کوم کلاسز موږ اخلو نو پای کې زه خبره کوم خاص کر ایډلټ لیول باندې چې زه یو ټیچر د انګلیش به خامخای ځکه چې ټیچینګ کوي یو افیس کې یو کس لګیا د انګلیش به ځکه چې افیشل لینګویج دی که یو هوټل کې یو کس کار کوي نه مطلب خامخا به انګلیش سره اٹیچ وي که ډاکټرز دي که پولیس دي که آرمي دي که هر څوک د انګلیش د هر چا دپاره دی انګلیش سپیسیفاید نه دی چې بس صرف د یو طبقې یا د یو افیس دپاره دی بلکې زه ته یم چې دا خو به زده کوي خو د ټول نه امپورټنټ چې کوم دی نو هغه مور او پلار دي نو بیا معنی تپوس کېږي چې سر څنګه زه ورته یم داسې چې تاسو د خپل ماشوم د ګران نه ګران سکول کې داخل کې او د مور او پلار د موجودګي او د احساس داسې دی چې تخپل بچی له خپل ټایم نه ورکې نو کله ته بهترین ټیوشن زونی سي بهترین کوچینګ اکیډمیز ته بوزي خود او د ته خپل انوالف نه نو هی کین ناٹ proceed and he cannot further move د ماشوم چې کوم د ډیولپمنٹ نشو شو کولې د ماشوم کې ټیک د ټکی بیات کې خود کې باغ احساس چې کوم د نه نو زه لکه لیټ سپوز زه هم تاسو به د مور پلار ته پکار دادی چې ګوري لکه اغي د خپل بچو سره یو داسې ده چې لکه مثال ټیوشن نه ماشوم را یا بعض د بلا پیرنټس د ټیوشن وسم نه کېږي نو کم از کم چې هغه مور خو بدون بنیادی یا پلار په بنیادی ټکو باندې پوهیږي چې کم از کم خپل بچي ته خو یو دوه ټکي انګلیش وښایي که نه او د دې سر د زده کولو اسانه طریقه چې کوم دا د ټول نه اسان ترینه طریقه چې زما په خیال د دې نه به سر نور اسانه طریقه د انګلیش را نشي زه نه ټینس ریکمنډ کوم نه پارټس اف سپیچ ریکمنډ کوم نه اکټیو پیسیو نه ډایرکټ اینډ ډایرکټ ځکه چې دې ته کله ماشوم تاسو دا یاد کې نو هغه ذهن ته یو ټایم راشي چې ښه 3 میاشتې پس به لکه د انګلیش زده کولی شم یا به زه یو کال پس انګلیش یا اکثر تاسو ګورئ که نه د مختلف کورسز وایي چې 6 months ډیپلوما 1 year ډیپلوما سر واټ از دس د ټول نه آسان ترین طریقه دا ده چې تاسو وکیبلري سٹارټ کړئ سر ورډ سٹارټ کړئ ځکه سر تاسو ماشوم ته وګورئ د ماشوم نشونما ته وګورئ ماشوم چې کله لومبې زموږ سره یو ماشوم پیدا شو او هغه لږ لویږي شپږ میاشتې رسي نو موږ ورته هسې وایي ماما پاپا دا ټکي نو ماشوم هغه ماما پاپا موږ پسې شروع کړي او دا ماما پاپا چې کوم دی دا د انګلیش بیسک ورډز دي کوم دي چې موږ بایلیبل ساوندز وایي د پرونانسیشن په حواله سره چې کله چې خدای پاک دې کړي چې چېرته زموږ دا کلاسونه دومره زموږ د لیسنر ایډوانس چې دي ته موږ د انګلیش تجوید یاد کړو دا ماما او پاپا چې کوم دی دا ډومبي بایلیبل ساوند چې کوم دی زده کوي سر نو سر دې ورډز یاد کړي وکیبلري باندې او وکیبلري باندې سر داسې ګورئ که تاسو وګورئ سر دا کم چې اډوانس خلک دي یا هغې چې کمې خپلې خبرې کوي نو یو 2-3 ټکي پکې د انګلیش ماسټ وایي ماسټ وایي ولې دا وایي چې لکه نور جمله باندې که زما کنسپټ نه دی کلیر نو دا 2-3 ورډز خو ماله راځي که نه بالکل دا 2-3 بلکې سر که تاسو ما یو خبره ته پرېږدی نو زه به یو خبره وکړم خو لکه فرینک خبره به وکړم یو چونکې زمونږ د پښتو چاپېرچل دی او ماحول دی زه به د دې خلکو مثال ورکړم لکه زه سر د 14 یو کس ته که تاسو ووایئ چې یاره ته دا ووایه چې په یو بوساړه باندې 2 خاروګانې ناستې دي ما لینده راواغسته یو مې پکې ویشته ابو چې الله دا ته څه وایې دا به څوک وایي دا لکه اټومیټکلی به هغه لکه اوس تاسو ماته وایئ سر په دې غونډو جمله کې خو څلور ټکي ګران دي که نه بالکل څلور ورډز ګران دي لکه مثال when I was walking on the way دا خو ما راتله پرون زه په لار روان وم نو دا خو نو ما دې ته هم هتیار وغورځول چې دا هم دله نه ویم دغه څلورو ټکو په وجه باندې موږ when I was walking on the way I saw 2 خاروز sitting on the بوساړه نو دې څه به داسې شي موږ سر چې په یونیورسټۍ کې مارکینګ کوو موږ چې په بورډ کې چېرته مارکینګ کوو یا موږ بل څه کوو نو کوم دې ته سر انګلیسایزډ ورډز وایي هغه لفظونه چې کوم تاسو نه په انګلیش کې نه درځي تاسو بېشکه په خپل اردو او پښتو کې په ایټالیک فارم کې ولیکئ او لاندې انډرلاین کړئ نو موږ چې کله پیپر چې کوو آرټیکل چې کوو ریسرچ چې کوو نو موږ ته پته ولګي چې د سړي کنسپټ کلیر دی خو دا یو ټکي ولې نه ورتلو وکیبلري کمې دی نو سر مثال I saw 2
Haro sitting on the busara, I took my linden does the one. نو دغه ټکی تاسو پښتو کې سلو ټکی ولیکئ نو بیا ټول انګلیش ته هتیار مغور سره بیا تاسو کې نن سبا خو د نت دور دی انټرنیټ دی ډکشنری دا ګوګل دی یوټیوب دی وای چې د سلو ټکی چې کم تا په پنسل باندې ایټالیک فارم کې لیکلي دي دغه سلو ټکی یاد کا اپ کې فټ کستا جمله ټیک شو نو سر وړي جملې چې کم دنو سٹارټ واخلې د وکیبلری نه وکیبلری مثال د وکیبلری ټول بیسټ طریقه دغه چې تاسو کم ماحول ته ځئ دا ماحول لومبي یو لس او وکیبلری دا سمه د چې تاسو د یو وکیبلری یاد کړئ او یو میاشت د باغی کارو کې او سل وکیبلری نه هغه ټکی یاد کړئ چې کم کامن فریکوئنسي کې ډیر زیات راځي نو سر زما خو دغه سجیشن دی چې وکیبلری یاد کړئ دغه وکیبلری لا د نام چومسکی مطابق سټرکچر په خپل بیا راځي سټرکچر ول راځي ګرامر ول راځي هغه له خپل بیا چې کوم دی هغه ټکو ل بیا په خپل یو سخت راځي او کې دن فټکیږي خړومبي د ټون له موست امپورټنت چې کوم دی وکیبلری دا او دویم سیستم دی سر ریډینګ دی ریډینګ داسې دی چې یو بوک اصلي ماشوم په شپږم کې دی نو د سلورم کلاس انګلیش ولا راواخلي او هغه په اسی ریډ کوي نو ریډینګ او وکیبلری سره چې کوم دی سر ډیر کافي امپروومنت کیږي او د دې سره چې کوم دی او لیسنینګ دی او ردل کوي کوشش کوي چې نیټیو سپیکر اوري نو دغه بنیادی ټیکنیکس دی هغه بنیادی چې کوم دی زموږ سره پروسس دی میتھډالوژي دا چې په کوم باندې سره مونږ یو د انګلیش ژبه په خپل کور کې په یو آسان کنډوسیو انوایرنمنت کې از د کولی شو ډیره مننه کریم صاحب ګران اوریدونکو تاسو د کریم صاحب خبرې اورېدې د انګریزي ژبې حوالې سره او د دې د زده کړې حوالې سره ډیر زبردست خبرې وکړې او زه به غواړم دا چې کو فرض کړه تاسو کم ژبه انګلیش ژبې حوالې سره زموږ د پروګرام روډ وے ټو انګلیش او دا اورې نو دی کې هم تاسو داسې ټپس پروفیسر کریم صاحب درکولی شي نو لہذا زموږ کوشش به دا وي چې موږ داسې موضوعاتو باندې تاسو له نور پروګرامونه هم ترتیب کو تلو کې به زه دا ویم چې کو فرض که تاسو ته د انګریزي ژبې کې څه پرابلم وي څه داسې مسله وي چې تاسو د کریم خان صاحب نه تپوس کول غواړئ نو تاسو دې ته د دې په پروګرام په پته باندې خط هم را لیږلی شئ اوسه کې زم تاسو وینم هغه به تاسو دی کوشش کوي سر زموږ د پروګرام چې کوم الریډي بلا اوریدونکو ته زموږ پروګرام معلوم وي چې کوم هر د نخې په ورځ باندې د 15 بجو نه واخلي د 2 بجو پورې زموږ پروګرامي لایف روډ وے ټو انګلیش نو آی کې سر باقي د موږ پارټیسپیشن کولی شي او ریپیټ حواله سره د ریپیټ سر د اتوار پر ورځ باندې همدغه پروګرام د یولس بجو نه واخلي د 2 بجې پورې مونږه دوباره نشر کوو ٹھیک شو ګران اوریدونکو بل پروګرام پورې اجازه غواړو د الله پامان